أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون سورة بقرة آيات نمبر 219 ويسألونك ماذا ينفقون او دوی ستا څخه سوال کوي ماذا ينفقون چې دوی چی نفقه کوي قل ورتوای پیغمبر علیه السلام العفو زائد كذلك دغننګ يبين الله بیانوي الله عز وجل لكم تاسو لره الآيات آیات لعلكم تتفکرون شاید تاسو تتفکرون فکر وکي په دنیا او آخرت فی الدنیا والآخرة فدنیا و آخرت کی دا شپاړسم حکم دی دا ابواب البر څخه او په دې حکم کې مقدار د انفاق بیانې چې څومره مال باید نفقه سي د دې مقدار بیان او شپږم سوال دی ويسألونك دوی ستا څخه سوال کوي ماذا ينفقون دوی څه نفقه کړي دغه سی متعلق یو سوال پروندم تیر سویو پروند نوړ مورز په سبق کې هم یو دغه سوال تیر سویو و 215 آیات کې یسالونک ماذا ينفقون الت د مقدار په ارتباط هم سوال سویو او د حصو په ارتباط هم سوال سویو چې چا ته ورکړل یعنی همه مصارف پښتل سیو او همه مقدار په ارتباط باندې وشتنه سيو دلته بیا یوازې د دې سوال سوی دی چې څونه اندازه نفقه کړی نو الته جواب ورکړسوي و چې پلانی ته ورکړي دلته بیا اندازه ورته شي نو د دواړو آیاتونو تر مابین تکرار ناراضي يسالونک دوی ستاسو سوال کوي ماذا ينفقون چې دوی څه نفقه کوي یعنی په خیر او خیرات کې څونه اندازه نفقه وکړي قل ورتوای پیغمبر علیه السلام العفو یعنی دومره اندازه چې زائد سي او بتی بنفس او خوشحالي د زړه وي دا نفقه چې د دې څخه مراد دا دی چې دومره مال منه نفقه کوي چې د هغه د مصرف کولو په وجه یا خپل پریشان سي په دنیا کې په تکلیف کې واقع سي او یا د کومبل چا حق طلب کوي په آخرت کې په تکلیف کې واقع سي ولل العفو عفو خو اصل کې دا درگذر توای چې سړی یو چاته معافي وکړي نو دلته هم کته یو چاته بلابود شي ورکه نو دا ګویا کې تا تر د خپل مال تیرې دل وکړه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك دغننگ يبين الله بیانوي الله عز وجل لكم استاسو دفار الآيات آیاتنا ترسو چې درته علم حاصل کشي لعلكم تتفكرون شاید تاسو فکر وکړي یعنی د دې علم د حاصلولو په واجه کې دایشي تاسو فکر وکړي په دنیا کې او آخرت په آخرت کې د دنیا او آخرت په معاملات او احکام کې تاسو د دې علم په واجه باندې فکر وکړي نو الله عزوجل دا تاسو ته د دې علم درکې چې د خپل مال په دومره اندازه نفقه کوي علماء د دې څه و مسله دا راځي ده چې خپل مال په داسې اندازه نفقه کول چې سبا تخپل فقیریه دا جایز نه دی دا چې د الله تعالی ځینې دوستانو په تیرو زمانو کې مصرف کړي دا دغه کسانو د پاره دی چې کلک توکل ایوي او دوم مسله دا ده چې د هر شي د استعمال څخه کې د هغه شی علم پر انسان فرض دی یعنی انسان که هر عمل کوي د هغه شی د استعمال څخه کې چې د هغه کار کوي علم د تفرض دی چې پر هغه شی حاصل مثلا یو سړی نکاح کوي نو دا پر د فرض دی چې مخکې تر نکاح باید د نکاح په مسائل علم ولري دا سه څوک تجارت کوي د تجارت څخه مخکې دا ضروری ده تجارت په مسائل علم ولري
یعنی د هر عمل د اقدام نه مخکې د هغه عمل علم پر سړی فرض کیږي. نو ځکه الله فرمایي چې کذالک یبین الله لكم الآیات لعلکم تتفکرون، ترڅو تاسو په دې کې فکر وکړئ د دې علم په ذریعہ باندې په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې، یعنی په دنیا کې چې کوم دنیوي کارونه دي دنیوي امور دي په دې کې هم دا لازمی ده چې تاسو د دې څخه مخکې چې په دې کار شروع کوئ ور تاسو باندې د هغه کار علم ضروری دی. علما وایي چې په دنیوي مسائلو کې چې د عام انسانانو ورته ضرورت وي دا دینی مسائل څخه علاوه دنیوي فنون د دې زده کړه هم په مسلمانانو باندې فرض کفایه ده. مثلا دا ضروری ده که مسلمانان انجینری ته ضرورت لري، ډاکټري ته ضرورت لري یا بل شي ته، نو په مسلمانانو کې باید څه کسان دا ضرور زده کړي. که زده نه کړي نو ټول مسلمانان ګناهګار دي، لکه د جنازې لمونځ. او که چیرې څو کسان زده کړي د نور غاړې په خلاص دي. نو تتفکرون فی الدنیا دا معنا والآخرت د آخرت په احکامو کې هغه کې مبارک تاسو فکر وکړئ. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ويسألونك او دوی ستاسو سوال کوي عن اليتامى د یتیمانو په ارتباط. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام اصلاح لهم خیر، اصلاح لهم د دوی د فار خیر بهتر ده. د دې ذات ولسم حکم دی چې هغه د یتیم د مال حفاظت دی. دام سوال سوی دی، دا بیا اوم سوال دی چې د صحابه کرامو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه کړي. د جاهلیت په دوران کې د یتیمانو د حقوقو چندان خیال نه ساتل کېدی، نو خلکو به د یتیمانو مال خوري. نو آخر په اسلام کې د دې امر را لې چې تاسو د یتیمانو مال مخوري، ځکه څوک چې د یتیمانو مال خوري دا د جهنم اور وخپل نسته اچي. مخکې آیاتونه تیر سو. نو کله چې دا حکم را لې صحابه کرامو په دې ارتباط باندې انتهایی زیات احتیاط شروع کړ. نو د یتیمانو د پاره به جلا ډوډۍ او جلا سالن دا تیاراوه هغه ته به ورکو. دوی به د یتیمانو سره ډوډۍ نه خړل، یو ځای بنو سره کښینست. نو د دې تاوان دا سوچ د یتیمانو به څونه ډوډۍ وخړل، نو انور به پاتسو هغه به ضایع سول. نو دی صدقه کولای هم نسولای، ځکه چې د یتیم د مال صدقه سې کېږي نه، او نه خړلای سوی او نه ضایع کولای سوی چې ضایع سي، ځکه په ضایع کې هم د یتیم تاوان. نو په دې ارتباط باندې صحابه کرام ډیر پریشان شول. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دې په ارتباط یادونه وکړه. نو الله عزوجل دا حکم ورته نازل کړي چې په حقیقت کې د یو چا اصلاح او خیر خواهی مقصود ده. مقصد دا نه دی چې د مال ته د خپل مال جلا، یعنی کله د مال ستاده مال سره ګډو د ستا سره یو ځای خوراک کاوه دا پروا نه لري. دا یتیمان ستاسو دینی ورونه دي، او مقصود او غرض اصل کې اصلاح ده چې ستاسو په نیتونو کې د دې سره خیانت نه بلکې د دې خیر خواهی او غرض وي، بیا پروا نه لري. ويسالونك او دې سوال کوي ستاسو عن الیتاما د یتیمانو په اړه کې چې د دې خرچه علیه ورکړو او کګړوي. قل ورتوایا ای پیغمبر علیه السلام اصلاح لهم خیر. اصلاح د خیر خواهی اراده درلودل، لهم د دې د فار خیر بهتر ده، یعنی تر علیه د ډوډۍ ورکولو چې په هغه کې مصلحت نه وي، د مصلحت خلاف وي. مصلحت په دې کې وي چې ګډه وخړل شي، نو بیا دا خیر. یعنی اصل غرض چې موږ تاسو منع کړی واس د یتیمانو د ډوډۍ د خوړلو څخه، اصلي غرض دا چې تاسو د دوی مصلحت ضایع نه کړئ، یعنی په کوم شي کې چې د دې خیر وي هغه وکړئ. او کله چې په ګډ خوراک کې مصلحت دی نو بیا ګډه ډوډۍ خوري. او البته د دوی کاروبار باید تاسو په ذهن کې. د دې څخه علماء کرامو دا مسائل راخستي کوم علاقو کې چې یتیمان ډیر وي،
التبایت د دې زیات خیال وساتل متاسفانه زموږ او تاسو په علاقو کې د یتیم د مال چنداني خیال نه ساتل کی تر ډیره وخت پورې د نور سره مال بند وي او په دې هم هغه علم نه لري چې زما یو شی ستا او کنست وان تخالطوهم فاخوانکم وان تخالطوهم کچیر تاسو هغه ګډ کړی یعنی شریک ډوړی او خوري فاخوانکم نو هغه تاسو وړونه دي په دین کې یعنی تاسو دینی وړونه دي غرض دا چې ګډ ډوړی خوړل د یتیمانو مال خپل مال په دونه اندازه ګډ سي چې ګډ ډوړی خوړل کیږي نو بیا دا منع نه دي بلکې دا جائز دي د دې څخه یو مسله دا علما او راستری ده کځینی ملګری په کوم ځای کې پیسې سره واچي یو سفر باندې ځي یا یو میلې ته ځي نو څه پیسې سره ګډي کی او بیا وایي چې د دې پیسو څخه مشترک مصرف کیږي نو بیا کدی ګډ ډوډۍ خړل نو دا جائز و د دې آیات څخه او الله تعالی په دې کې خپل انعام او احسان هم وکړي نو دا یې په دې باندې بیا یو څوک نه رانیسي چې یو څوک ډېر ډوډۍ خوري یو څوک لږ خوري کچېری وس پر دې باندې حساب کېدلای نو بیا به دا ګډ ډوډۍ ګرسري جایز کېدلای لانه ولدا طبعا به څوک ډېر ډوډۍ خوري څوک بلږ ډوډۍ خوري نو د دې مسلې جواز هم دغه ځای څخه ثابت شو وان تخالطوهم فاخوانکم کچېری تاسو هغه ګډ کړي یعنی شریک کړي فاخوانکم نو هغه تاسو وړونه دي والله يعلم المفسد من المصلح الله عز وجل ته مفسد د مصلح په مقابل کې معلوم دي والله الله عز وجل يعلم فوهيجي المفسد فمفسد باندې من المصلح د مصلح څخه هر یو جدا جدا ورته معلوم دي نو په فرق چې شک کې اشتراک باید پداسې وجبانی وسی چې د یتیم د مال او د هغه د وجود مصلحت ضایع نه کړسي او بلا علم بلا قصد کما کمی او بیشی راسی نو هغه الله عزوجل معافی ځکه چې تاسو پکې نیت د خیانت نه نو الله په دې باندې مؤاخذه نکي ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزيز حكيم ولو شاء الله کچیر الله عزوجل غشتي وای لأعنتكم نو تاسو به په تکلیف کې اچولې وای یعنی که الله تعالی تاسو ته په دې معاملې کې د دې امر کړی وای چې جلا جلا به اری وته ډوډۍ ورکوي او ګډ ډوډۍ بنه خوري نو تاسو په تکلیف کې وای د همیشه د فار ولو شاء الله کچیر الله غشتي وای یعنی په دې معاملې کې سخت قانون وضع کړی وای لأعنتكم نخام خاب تاسو په تکلیف کې واقع سی وای ان الله عزيز حكيم یقینا الله عز وجل غالب او د حکمت خاوند دی یعنی کوم حکم نافذوي نو څوک مقابله نشي کوي خود سختی قانون نه نافذوي ځکه چې حکیم د حکمت خاوند دی نو په هر قانون کې آسانی ده ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركات تاسو مپنکا کوي المشركات مشركات شذي حتى يؤمن ترسوش ایمان راوړي ولا أمة مؤمنة او يوم مؤمنة من ذا خير بهتر ده من مشركة تر مشركي ولو أعجبتكم کڅه هم تاسو ته خوندر کوي ولا تنكحوا المشركين او مپنکا کوي پنکا مور کوي المشركين مشرکان ته حتا يؤمنوا ترسوچ ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او یو غلام چې مؤمن وي خير بهتر دی من مشرکین تر مشرک ولو اعجبكم کڅه هم تاسو ته خوندر کوي دا اتلسم حکم دی دا ابواب البر څخه د نکاح په ارتباط د مشرکانو سره مؤمنانو ته د دې امر دی چې تاسو مشرکانی مو په نکاح کوئ مؤمن د مشرک شذ سره د نکاح کولو څخه منع ترڅو چې یو مؤمن نه د مشرک شذ ایمان راوړي ګوري شرک عام دی که شرک په مطلقه معنا واخته سي
چې مطلق مشرک وي، یعنی کاغه کتابی او که غیر کتابی مشرک. ځکه اهل کتاب ته هم د قران کریم په ځینو آیاتو کې مشرکان ویل شوي، ولو که عمومي اصطلاح د اهل الكتاب، یعنی هغه کسان چې کتاب ورکړل شوی دي، اگر که عمومي اصطلاح د قران کریم هغه ته اهل الكتاب وایي، مشرکان نه ورته وایي، او په ځینو ځایو کې مشرکان ورته ویل شوي. نو کله مشرک معنا مطلق مشرک واخلي چې په هغه کې دغه مشرکان بت پرستانو، مجوسیانو، هندوانو او اهل الكتاب چې عیسویان او يهودان دي دا ور داخل کړي سي. نو بیا به د سورته مائده یعنی د 15مې سپاره د اول آیات تاسو راوړوي. سورته مائده والمحصنات من النساء، الله عز وجل د محرمات یادونه کی، یعنی هغه شذې چې پر انسان باندې پر سړی باندې حرامي وي، دا هغه محرمات یادونه کی. محرمات دوه قسم دي، یو محرمات نسبی بولی چې دا د نسب په خاطر په سړی حرامي، دوم محرمات رضاعی بولی چې د تیور کولو په وجه حرامي، او دریم محرمات سحریه بولی چې دا خیشی په خاطر حرامي. نو الله فرمایي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم، مندی خوندی او لونی دا ستاسو پر تاسو حرامي، وعماتکم وخالاتکم، عمگانی او خالگانی دام حرامي، وبنات الاخ وبنات الاخت، دا ورور لونی یعنی خورزیگانی، وبنات الاخت او دا غننګ د خور لونی دام در باندې حرامي، ورېریگانی او خورزیگانی. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، او تاسو هغه مندي چې تاسو ته تی درکړي، و اخواتکم من الرضاعه، او تاسو رضاعی خوندي پرتی وسره یو ځای شوی یاست. و امهات نسائکم، او تاسو خواشي چې تاسو د کوروالاو مندي. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، او هغه نجونی چې تاسو سره تاسو په حجورو کې اوسېږي، تاسو د کوروالاو لونی او د بل خاوند څخه او تاسو سره یو ځای اوسېږي، او د شذ سره د مور سره تاسو نکاح کړی. ربیبه هغه توای هغه جلی ته د بل خاوند څخه او بیا د مور سره بل څوک نکاح وکي، دا خاوند د وفات یا طلاق ورکول ورسته، نو کده د هغه سره نکاح وکړل یو ځایواله وکي، بیا نو د غنجلی حرامي دي. که مطلق نکاح سره نو بیا نه حرامي دي په هغه صورت کې چې دا بیرته طلاق شي. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، او کتاسو بیا د صحبت نو سره کړي، فلا جناح علیکم، بیا په تاسو باندې ګناه نشته. وحلائل ابنائکم، او دا غرنګ تاسو د زامنو شذي، الذين من اصلابکم، هغه تاسو زامن چې تاسو د نسب څخه، یعنی په خله باندې فقط زوی نه بلل کی، یعنی مژن دي دام در باندې حرام. وان تجمعوا بین الاختین، او د دوه خوند اجماع جمع کول دام در باندې حرامي، الا ما قد سلف که په خوا دا کارونه کړي یا وس متوبک شته داغه معاف. ان الله کان غفور الرحیم. دا محرمات بیان شو. والمحصنات من النساء، او هغه شذي چې هغه محصنات وي پاکي وي من النساء د شذ، الا ما ملکت ايمانکم، یعنی مثلا هغه شذي چې خاوند لري هغه حرام دي پر تاسو باندې، مگر هغه چې تاسو یې مالکان یاست. کتاب الله علیکم، دا د الله تعالی حکم دی پر تاسو باندې. واحل لكم ما وراء ذلكم، او تاسو د پاره د دې سما سیوا هغه به حلال دي. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. نو د دغه آیاتونو څخه او نور آیاتونو په دې باره کې راځي چې د اهلی کتاب سره بیا نکاح جائز ده. نو چې کله د اهل کتاب سره بیا نکاح جائز و، نو دلته چې موږ د مشرکانو څخه عموما مطلق مشرکان خو نو دا بجنی مستثنای، او یا کله دې څه یوازې مشرکان مراد کې اهلی کتاب پکې شامل نه کړي،
نو بیا په دې آیاتو کې هغه ته بالکل اشاره نه ده. او اول حکم دادی چې مشرکه شذ په نکاح کول دا حرام دي، د مؤمن د پاره د دې جواز نشته درڅو چې ایمان را نه وي. او یو منځ چې مؤمن وي دا خیر ده تر یو مشرکی چې هغه آزاد هم وي، اگر چې تاسو ته هغه خوند درکې یا د جمال په وجه یا د مال او منصب په وجه، د مؤمن د پاره دا روانه ده. یو مسله دا ده. بل مسله ولا تنكحوا المشرکین، او تاسو به شذ مشرکانو ته نور کوي حتی یؤمنو ترڅو چې هغه ایمان نه راوړي. ولا عبد مؤمن، یو غلام مؤمن چې مؤمن وي کڅه هم غلام وي خو مؤمن وي دا خیر دی من مشرکین تر مشرک کڅه هم آزاد وي. ولو اعجبکم کڅم تاسو ته خوندر کی یعنی مال او رتبه جمال تاسو ته خوندر کی خو بیا هم دا غلام باندې خیر دی. د کافر سره چې مشرک وي نکاح مکوي. نو دا دوه حکم رااله. مؤمنان د دې څخه منع اسول چې تاسو د مشرکانو سره نکاح وکړي، د مشرکات شذ سره، او مؤمنان د دې څخه منع اسول چې تاسو مشرکانو تخپل شذ ورکړي، یعنی نه بعد د هغوی څخه شذ غواړي نه به ورکوي. دا منع دي که مشرک و. دا ولا مسله ده چې دا جائز نه دي. وجه د عدم جواز ده د نارواوالي وجه ده چې مشرکان عقیدتن ستا څخه په عقیده کې خلاف دي، نو په فساد به په عقیده او په نسل دواړو کې راځي. دا منع شو. البته اهل کتاب کم کسان چې اهل کتاب دي چې هغه عیسویان یا د يهودان دي، دا هغوی شذي مسلمانانو ته کول، مسلمان د هغه سره نکاح کولای شي، خو هغوی ته هم د مسلمانانو شذ روان نه ده. د دې وجه دا ده چې شذ د عقل او د دین دواړو په لحاظ باندې ضعیفه ده. عقل ام ناقص دی او استعداد هم ناقص دی. نو دا به ډېره تعجب وي چې یو شذ دی راولاړ شي خپل خاوند مسلمان کی، ځکه نو کچېری مسلمان شذ يهودي ته یا عیسوي ته په نکاح ورکړي شي، نو دا ډېره بعیده ده چې دا شذ دی دا يهودي مسلمان کی. خو کچېری یو يهودیا او یو عیسویه مسلمان په نکاح کی، نو نارینه طبعا په مزاج او په عقل کې ترشد تام دی، نو هغه اسلام تر اړولای شي. دا ممکنه ده. اوس د بیان القرآن په حواله باندې مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله دا یو مسله نقل کړي. وای کوم قوم چې د خپل وضع او لباس په وجه باندې اهل کتاب بلل کیږي، یعنی کوم خلق چې د خپل وضع د ظاهری شکل او لباس په وجه اهل الكتاب بلل کیږي، لیکن د عقائدو د تحقیق کولو څخه دا ثابت شي چې دا قوم اهل کتاب نه دي، یعنی ظاهری لباس او شکل خو د اهل کتاب دی، او په تذکرہ کې هم اهل کتاب لیکلي وي چې دا یا عیسوی دی یا يهودي دي، عادي تذکری چي دي. لیکن چې سړی د عقاید تحقیق وکي نو د عقاید څخه معلومیږي چې دا کتابي نه دی. د داس قوم د شذ سره نکاح روان نه ده. لکه نن سبا چې عام خلق انګریزیان عیسویان بولی، نن سبا چې عام خلق انګریزیان عیسویان بولی، حال دا چې تحقیق دادی چې په هغوی کې بعض عقاید بالکل ملحدانه دي، یعنی د ملحدینو عقاید دي، نه د خدای قائل دي، نه د حضرت عیسی علیه السلام قائل دي، او نه د دې عقیده لري چې انجیل آسمانی کتاب دی. نو کله چې دوی د الله عقیدم نه لري او د عیسی علیه السلام د نبوت عقیدم نه لري او انجیلم د الله تعالی کتاب نه بولی، نو دغه خلک عیسویان نه دي. په دغه خلکو کې چې کوم شذوی د هغه سره نکاح کول درست نه ده. خلک په لوی غلطی کې واقع دي چې د یورپ د شذ سره نکاح کوي. دا ما عین هغه کلمات را نقل کړي. د دې څخه دا مسله راوته
چې د مؤمن د فاره په شریعت کې چې دا نکاح منع ده د يهودي شذي سره د دې وجه ده چې په دغه صورت کې که هغه کافر وي مشرک وي نو ستا نکاح د هغه سره کول ستا د دنیا او آخرت هیڅ ګټه پکښ نشته. د اهلی کتاب سره چې د نکاح جواز وي هغه په دې خاطر چې په ډیرو شانو کې اهلی کتاب مسلمانانو ته تر مشرکانو ورنږدې دي. هغه دا چې اهلی کتاب هم د آخرت عقیده لري چې صحیح کتابي وي يهودي وي یا عیسوي او دا د انبیاء علیهم السلام عقیده لري د آسمانی کتابونو عقیده لري د الله د توحید عقیده لري. صرف خبره پدې کې ورانه ده چې دوی د سید عالم صلی الله علیه وسلم نبوت نه مني انو په دې وجه کافران دي لیکن نسبت وهغه مشرکانو ته چې هغه نه توحید مني نه آخرت مني نه نور انبیا مني نه نور کتابونه مني د هغه په نسبت نو دوی مسلمانانو ته نږدې. نو ممکنه ده که یو مسلمان را ولاړ شي یو يهودیه یا عیسویه په نکاح کې نو د هغه اخلاق او تهذیب ډیر ژر دی بدلولای شي تغییر پکښ راوستلای شي. خو که مشرک ای نو د مشرک سره په ټولو معتقداتو کې اختلاف دی ځکه نو دا روانه ده. او نن سبا چې په دنیا کې کوم عیسویان او يهودان دي دا اکثریت اوس ملحدان شوي او اکثریت یې پر خپل عقیده نه دی پاتې نه د توحید عقیده لري نه آخرت عقیده لري نه د عیسی علیه السلام نبوت عقیده لري. دغه قوم د شذ سره نکاح کول بیا جائز نه دي بیا حرام دي. دومره مسله دا بیان کړل همداسي چې کوم نارینه د ظاهری حالت څخه مسلمان بلل کیږي کوم نارینه چې د ظاهری حالت څخه مسلمان بلل کیږي او عقاید یې تر کفر پورې رسیدلی وي دغه کس سره د مسلمان شذ نکاح کول جائز نه ده. که د نکاح څخه ورسته عقاید خراب سي نو نکاح ماتیږي ختمیږي. لکه نن سبا چې ډیر کسان د خپل دین څخه د بېخبرۍ په وجه د ساينسي تاثیراتو په وجه خپل عقاید تباہ کوي. د شذ پر کورنۍ واجب ده چې د مرکه د راتلو په وخت کې د هغه د عقاید تحقیق وکړي او بیا د نکاح پیغام قبول کړي. دا بل مسله رااله چې د نکاح په وخت کې دا ضروری ده چې کوم چا سره نکاح کیږي دا غسړي د عقاید معلومات وشي ځکه چې ځینې خلک په دنیا کې چې د دین سره تعلق نه وي فقط په نامه باندې مسلمان وي اکثر عقاید یې داسې وي چې د کفر عقاید وي نو هغه د خپل عقاید په وجه کافر شوی وي نو د مسلمانی نکاح د هغه سره روانه ده. ځکه نو اول ضروری ده دا چې سړی دغه حالک چې د نکاح چې مرکه را استولې ده د هغه د عقاید درک معلوم کی. مثلا د غیر مقلدینو کې ځینې کسان د احادیثو څخه انکار کوي دا غیر مقلدینو کې ځینې کسان د احادیثو څخه انکار کوي او دا کفر دی. نو خپل په غیر مقلدینو کې هم دغه نکاح روا کیږي نه او د یو مذهبي سړي نکاح قطعا نو سر روا کیږي چې هغه د خپل لور نکاح سره وي. دا چې ځینې خلک په بدعاتو کې په شرکیاتو کې درداسه اندازې رسیدلی وي چې هغه پیرانو او د الله دوستانو ته هغه درجه ثابتې چې د الله درجه ده په دې وجه باندې هغه په شرک باندې اخته نو دا هغه سره نکاح کول دا جائز نه دي. دا چې ځینې خلک د کافرانو او عیسویانو سره نږدې اوسېدلي په دې موسساتو په دغه کې کارونه کړي تر داسې اندازې په دې عیسویت او يهودیت کې مختصوي چې د دین پر ډیرو مسلمه شان عقیده نه لري نو د هغوی سره هم د نکاح د مسلمان شذ جائز نه ده. دا ځینې خلک د ساينسي تحقیقاتو او جديدو تعلیماتو څخه تر داسې اندازې متاثر شوي چې د قران کریم پر ځینو آیاتونو اعتراض لري د دې په وجه هغوی کافر کیږي نو چې کافران شي نو نکاح سره روا نه ده. نو الله عز وجل دلته فرمایي ولا تنكحوا المشركات تاسو مې په نکاح کوي مشرکات شذي حتا يؤمنن ترڅو چې هغه ایمان راوړي کڅه هم دغه مشرکه آزاد شذوي او یو مسلمان شذ
ولا امه مؤمنه یو منځ چې مؤمن وي یعنی یو مسلمان شزه کڅه هم منځ وي خیر بهتره ده من مشرکین تر مشرک کڅه هم دغه مشرک آزاد وي ولو اعجبتکم اگر که تاسو ته خوند درکې یعنی د هغه شذي جمال یا مال بیا هم مسلمان شزه ور باندې بهتره ده ولا تنكحوا المشرکین او تاسو مپنیکا کوي المشرکین مشرکان یعنی دا شذي دي مؤمنان نشذي دي مشرکان نه پنیکا کوي یا تاسو د مؤمن شذي نکاح د مشرک سره مکوي حتا یؤمنو ترسو چاوي ایمان راوړي کڅه هم دغه مسلمان نارینه غلام وي نو ولا عبد مؤمن خیر من مشرک یو غلام چې مؤمن وي خیرون دا بهتر دی من مشرکین تر مشرک کڅه هم هغه آزاد وي ولو اعجبکم کڅه هم تاسو په تعجب کې واچي یعنی خوند درکې د هغه د مال او جه په وجه باندې خو نکاح سره مکوي نو اول خبره خداس ولا چې د کافرانو سره نکاح حرام ده جائز نه ده چې مشرک د اهل کتاب سره نکاح جواز لري لیکن دا هغه په صورت کې هم دادي چې د مؤمن د فار دا جائز ده چې یو کتابیه شزه په نکاح کې لیکن و چې هغه حقیقتا کتابیه وي یعنی پر آخرت پر عیسی علی السلام پر نبوت او د خدای پر توحید عقیده ولري دا جواز لري د مؤمن شزه نکاح د مشرک سره او د يهودي یا عیسوي سره په هیڅ صورت کې روان نه دا د مؤمن د وسره روا ده د مؤمن شذ د وسره روا نه ده وجه ده چې شذ د مزاج او طبيعت په لحاظ باندې ضعیفه ده کله یو يهودي یا عیسوي په نکاح کې راشي مؤمن شذ وي نو یې په عقایدو کې فورا خلل واقع کیږي ځکه دا ډیره د تعجب وړ وي چې شذ دي خاون مسلمان کی خدا د تعجب وړ نه ده چې یو مسلمان دی خپل شذ مؤمن کی په دې لحاظ باندې د مؤمن نکاح روان نه ده البته د مؤمن نکاح د عیسویه یا يهودیه سره چې پر خپل عقیده ولاړ وي دا روا ده درېمه مسله دا ده چې د مؤمن نکاح په قران باندې ثابت ده چې د يهودي سړی او یا نصرانی سره روانه ده سورته ممتحنه راواړوي آیات نمبر 10 سورته ممتحنه غالبا په 28مه سفاره کې وي آیات نمبر 10 دی يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اې د ایمان خاوندانو چې کله تاسو ته مؤمنات مهاجرات راسي نو امتحان جنې واخلي د ایمان په ارتباط الله اعلم بإيمانهن الله دا غوي په ایمان خبر دی فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار چې کله تاسو ته معلومه شوه چې دا مؤمنات دي نو بیا کافرانو ته مور ردوي ور کافران مطلق کافران ذکر کی لا هن حل لهم ندید هغه د فار روادي ولا هم نه يحلون لهم د دې د فار روادي مطلقاً منع دي دغه آیات څخه حرمت ثابت نو د مسلمان شذي د يهودي عیسوي او مطلق مشرک د یو سره هم نکاح روان نه ده دا درېمه خبره سو څلورمه خبره دا ده چې په ازدواجي تعلقات کې یو پر بل باندې اثر لويږي نو کله هر طرف څخه خطر و هغه صورت کې بسړی احکام ته ګوري یعنی کبیل فرض د مسلمان شذي نکاح خو نسوروا یوازې د عیسویه او يهودیه سره د مؤمن نکاح روا ده خو لیکن په دا صورت کې بم تاثیرات ته کتل کیږي کله دغه مؤمن تاثیرات پر دغه يهودیه او عیسویه ډیر و او هغه یقیني عیسویه او يهودیه و نو بیا د نکاح روا ده او که تاثیرات د هغه ور باندې ډیر و بیا روانه ده ځکه د نارینه نکاح چې روا سوی ده صرف وجه یې ده یعنی نارینه د مزاج او طبیعت په اعتبار باندې پر شذ باندې غشتلی وي نو په دې خاطر باندې ډیر دا ممکنه ده چې هغه د په وجه باندې ایمان راوړي او کدا وجه نه و پکې کینو بیا خو نکاح صرف دغه په خاطر روا او اس بس نکاح روا نه ده مثلا کدا هغه اثر ور باندې ډیرو د کنن عصر کې نن زمانه کې تقریبا اثر د شذ پر نارینه و باندې ډیر دي دا طبعا د خلکو طبيعت او مزاج وس ګرځیدلې دي چې شذي پر نارینه و باندې غالب دي الرجال قوامون على النساء قاعده خدا سیده هو النساء
قاومنا علی الرجال، اوس ښځې پر رجالو باندې مضبوطی دي. په نړۍ کې په کفري نړۍ کې خو طبعا عادي معلومیږي، لیکن په مسلمانانو کې هم اوس تقریبا ښځې غالب دي. په خوا به د خلکو د ملایانو په باره کې ویله ول خدایا یا مې د ملا غوا کې یا مې د ملا مورا کې. اوس د امیان تر ملایانو لس کوټې بتر دي. یعنی زه د خپل کور حالت درته وایم، تر ټولو یې هغه سخت طبیعت زما دی، هغه سخت طبیعت یې تر ټولو زما دی. نو اصل دا تقریبا اوس مزاج داسې ګرځېدلی دی. ولی که زموږ ودونه راواخې، که زموږ شادي راواخې، که مو اخترونه راواخې، که مسلسله راواخې، نو دا ښځې په هر کار کې تر موږ غالب دي. په دې لحاظ باندې اوس تاثیر د ښځې پر خاوند باندې ډېر، حتی چې په شریعت کې د دوهم او د دریم د څلورم واده جواز ورکړل سوی دی، لیکن نن دا زموږ په ټولنه کې داسې یو مزاج دا ګرځول سوی دی چې که یو چا دوهم واده وکړي سخته د عیب په سترګه ورته ګوري، او فوراً دا سوال راولاړېږي چې دغه سړي چې دا دوهم وکړي نو اولاد یې نه درلودلی، یا چې دوهم وکړي کوروالا یې مریضه وه، یا چې دوهم وکړي نو څه په کور کې څه مشکلات وه. یعنی مطلب دا چې د دوهم د جواز لپاره دغه څو شیان شته چې یا به اولاد نه لري، یا به په کور کې مشکلات لري، تکلیفونه وي، مریضي وي، نو دا واجب وي. که نه نو ګواکې روا نه دي. دا اوس د ښځو خو طبیعت دا دی، ښځه خو دا نه غواړي. د نارینه هم طبیعت دا ګرځېدلی دی چې که چا دوهم وکړي ګرده خبرې پسې کوي چې دا دوهم واده یې ولې کړي. دا د ښځو اثر دی چې پر خلکو باندې لوېدلی دی. ښه، دا بله مسله سو. نو اصل کې مسله دا ده چې په ازدواجي تعلقاتو کې شرعاً به تاثیر ته کتل کېږي. که د دې مؤمن تاثیر پر دې کافره ښځه باندې و چې دغه اهل کتاب ده، دا کتابیه ده، بیا خو جائز ده. که تاثیر ور باندې نه و بیا روانه ده. چنانچه د همدغه په ارتباط باندې دوی دا را نقل کړي دي چې که دغه مؤمن د دغه کتابیه سره نکاح وکړي نو کوم اولاد چې پیدا کېږي دغه اولاد دا ثابت النسب بلل کېږي، او دغه نکاح په شریعت کې ناروا نه بلل کېږي، جائزه ده. لیکن بیا هم په اسلام کې د غیر مسلمان سره، د غیر مسلمان ښځې سره د کتابیه او نصرانیه سره نکاح چې هغه شرایط هم پر ځای وي، چې هغه حقیقیه یهودیه وي، حقیقي نصرانیه وي، چې دغه ټول شرایط پر ځای وي، بیا هم په اسلام کې دا د خوش عمل نه دی. یعنی پسندیده عمل، اسلام ته محبوب عمل نه دی، فقط د جواز مسله ده. د همدغه په ارتباط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اول دلیل د دې دا دی چې د خپل نکاح د پاره صالحه او دیندار ښځه انتخاب کړي. یعنی که تاسو مسلمانه ښځه په نکاح کوئ، لا هم د خپل نکاح د پاره مسلمانه دیندار صالحه ښځه په نکاح کړي، تر څو تاسو د پاره د دین په کارونو کې معاونه ثابت شي او د اولادونو مو صحیح تربیت وکي او دیندار انسانان جنې وګرځي. دا د پیغمبر علیه السلام د حدیث الفاظ دي. نو دی کې پیغمبر علیه السلام امت ته دا وایي چې تاسو مؤمنان یاست، په مؤمنانو ښځو کې لا هم صالحه دینداره مؤمنه ښځه په نکاح کوي. معلومه سول چې په مؤمنو کې، په مؤمنانو کې غیر متدینه ښځه په نکاح کول پکار نه دي. چې کله یو غیر متدینه چې مؤمنه وي په نکاح کول یې ښه نه دي، نو یو کافر به په نکاح کول څنګه شي؟ بیا په هیڅ صورت کې د یو کافر په نکاح کول ښه نه دي. یو دا. دوهم، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوران کې چې کله شام او عراق فتح شول، نو د مسلمانانو مجاهدینو په عراق او شام کې بعضې داسې سلسله جاری کړله چې دا د یهودانو او نصاراو ښځې په نکاح کوي، د اهل کتابو ښځې. کله چې عمر رضی الله عنه ته خبر راغلی، فوراً یې رسمي امر صادر کړي او صحابه کرام او مسلمانان یې د دې څخه منع کړه چې تاسو د اهل کتابو ښځې په نکاح کړئ، سره د دې چې د قرآن صریح آیات په دې کې شته چې دا جائز ده. عمر رضی الله عنه د دې څخه خلک منع کړ او دا فرمان یې داسې صادر کړي چې کچا دا کار وکړي نو هغه ته به سزا ورکول کېږي. او په دې کې مسلمانان په دوه شیانو خبر کړ.
چې دیانتن هم د مسلمانانو د پاره غلط ثابتېږي او سیاستن هم د مسلمانانو د پاره د بد ثابتېږي. یعنی دیانتن تاوان یې دادی چې ستا پر دینداری او د اولادونو پر دینداری د کلک تاثیر غورځي. د اولادونو دینداری تقوا دا خو د منځ وړي چوړي ستا پر تقوا او دینداری هم کلک اثر. چنانچه ماته یو چا وویل چې زه یو ځای تللی وم یو ملک رایات کې اوس مې غیر نو ویل یو عربو ول ټول ورځ په مسجد کې ناست د اولادونه به مسجد ته راوستلي ول کښنی اولادونه و ول ما ورته ویل چې ته د اولادونه جنا مسجد ته راولې په د مسجد کې ځغلي یو طرف او بل طرف ته ځغلي ول دراته ویل چې ما کوروالا عیسوی ده زه د اولادونه د هغه په تربیت کې نه پرېږدم یو غړیم په کور کې نه پرېږدم بیرېږم چې خراب نه کی نو کړ د ورځ چې زه ارځای ته ځم د کښنیان سره بیایم چې اخلاق خراب نشي. نو په دغه نبیری او دغه نه د مشکل په حالت کې چې سړی خپل اولاد د 15 دقیقو د پاره نسی ور پرې شودلای تور باندې بیرېږي په دې کې به بیا څه ګټي. نو عمر رضی الله عنه دا اویل چې دیانتن هم دا کار ستاسو د پاره تاوانی او اوس چې خلکو د دې تحقیق کړی دی چې دا زموږ خلک دي یا د نور ملکو مسلمانان دي که عرب دي یا نور عجم دي چې د دې يهودیه شذو او نصرانیانو سره نکاح کړي نو اخلاق هم خراب شوی وي د اولادو تربیت هم خراب شوی الا ماشاءالله کې سړی داسې پیر شي او خوشاز او نادر دي. او دوم سیاستن هم پر مسلمانانو باندې بد تاثیر کوي. سیاستن بد تاثیر دادی چې د دې په وجه باندې د انسان په زړه کې د يهودانو او نصرانیانو سره محبت پیدا کیږي. د هغوی سره چې د محبت پیدا سو بیا سبا د هغوی ظلم او د هغوی بيدینی نه بوله. په دې خاطر باندې هغوی د مسلمانانو رازونه ټولي او د مسلمانانو په ټولنه کې سرایت کوي. په دې وجه باندې د مسلمانانو نظام لمنځه وړي. نن چې د مسلمانان څومره ضعیف دي د اسرائیل یو يهودي جنرال دی هغه خپل یو تحقیق په یو مجله کې را نقل کړی او مشت په مصر او د مصر شاوخوا چې څومره مسلمانانو ته تاوان رسولي تر هر شي لوی تاوان موږ دوی ته په خپل شذ رسولي چې زموږ شذ د دې کورون ته موږ ور داخلي کړي نو د دوی د وزیرانو معلومات لا مشتبه اسرا او د دې ټول اداره ټول نظام دا مشتبه اسرا ځکه هغوی زموږ ته حرکت هم نشي کولای. دغه ترتیب تقریبا اوس د يهودو او د نصاراو ترتیب دی چې په مسلمانانو کې د خپل شذو د نکاح سلسله عامه کی او دا اوس د شیګانو سلسله ده. په ایران او دغه علاقو کې دا سلسله سنیانو ته ور شروع ده چې فقط پر معمولی خبره شذ په نکاح ور کوي تر څو چې په هغه کې بیا د خپل بيدین او باطل اغراض دا په هغه کې شرعیت کې او عامه. نو عمر رضی الله عنه د دې څور لسو کاله مخکې په مسلمانانو کې د دې تاوان لیدلی او عمومي فرمان صادر کړی چې دا مکو. کتاب الاثار د امام محمد رحمت الله علیه دا حدیث راخسته. بیا مفتی صاحب ورسته لیکلی دی مفتی محمد شفیع صاحب چې کله د عمر رضی الله عنه دغه تیز دوربینو چې څور لسو کاله بعد ونه بیا په خلکو کې څومره ضعف راځي او څومره خرابي برازي دا کار منع کړیو. نو اوسم وای په کار دا چې مسلمانان د دې څخه ځان وساتي. حالان کې نن سبا د يهودو او نصاراو چالاکی د هغوی پریب د هغوی اسباب او د مسلمانانو د دین لريوالي په مسلمانانو کې د پیغمبر علی السلام د سنت ختمېدل د دې عقیدوي ضعف د مسلمانانو عملی ضعف د مسلمانانو دا ټول پر دې باندې اوس دلیل دی چې دا باندې سړی فتوا ورکړي چې دا اوس جائز نه ده. نو ان شاء الله په دې کې به منع نه وي. حالانکه هغه مسله تیر سره چې کې عقاید برابر نه و بیا خو نکاح سره روا نه ده. اولئک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اوس د دې علت وایي چې د دې مشرک سړی سره نکاح روا ولې نه ده او د دې مؤمن شری په نکاح ورکول مشرک ته دا روا نه ده او مؤمن ته د مشرک سره نکاح ولې روانه ده. وجه وایي اولئک دغه خلق يدعون رابولی الى النار او اورته دا تاسو جهنم ترابولی چې د کفر نتیجه ده
والله على عز وجل يدعو رابولم الى الجنه وجنت لرا والمغفرة مغفرت لرا چې دا د حلال مؤمن شې سره د نکاح نتیجه ده باذنه په خپل حکم سره یعنی په خپل حکم الله عز وجل تاسو و دې کار ترابولي چې تاسو د دې سره نکاح مکو اولئک يدعون دا کافران تاسو رابولي او وجد دوی د بدی داده چې د دوی تاسو د دوی سره نکاح وکینو د دوی کوپر تمایلېږي او همدا وجه د ممانعت د نکاح ده اولئک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه الله عز وجل رابولي الى الجنه وجنت لرا والمغفرة او مغفرت لرا باذنه بخپل اذن او حکم سره نو د الله تعالی د دې حکم اثر دادی چې د کفارو سره نکاح باید ونشي ترڅو د هغوی د اثراتو څخه تاسو محفوظ پاتې سي او د کفر د اثر څخه کڅوک محفوظ پاتې سي د الله د رحمت او د الله د مغفرت سبب ګرځي او دا د جنت حاصل دی چې جنت په دې باندې حاصلېږي د دې آیاتو په شان نزول کې لیکلي دي چې یو صحابي چې ابو مرصد نومې دی دې صحابي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې تو لاړسه مکه مکرمه ته او په مکه مکرمه کې هغه مؤمنان شریزي او مؤمنان چوري بند پاتې دي په یو پټه معقوله طریقه باندې د مکه مکرمه سره وباس دا صحابي وای ډیر دلاوره او ډیر شجاع صحابي وو نو دای چې کله په پټه باندې مکه مکرمه ته ولاړی حالته یو مشرک شزه و عناق نومې ده نو هغه دته د نکاح پیغام ولېږه د نکاح پیغام ورولېږي او ورته ویل چې زه نکاح د سره کوم نو دوی ورته ویل چې سیدي زه ستاسو سره نکاح کوم لیکن هو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجازه ته ګورم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته چراغلی دا خبره سره وکړل دا آیاتونه نازل شو ويبين آیاته او الله عز وجل بیانوي آیاته خپل آیاتونه للناس د پاره د خلقو لعلهم يتذكرون شاید دغه خلق يتذكرون نصيحت حاصل کی یعنی ځانونه د الله د جنت او د مغفرت مستحق وګرځي ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك او ديستا څخه سوال کوي عن المحيض د حیض په حالت کې د صحبت قل ارتوا یا پیغمبر علیه السلام هو اذن دا نجاست دی فاعتزلوا النساء لرسید شذوذ په المحيض د حیض په حالت کې ولا تقربوهن او تاسو هغه ته منځ دی کې حتا يطهرن ترڅو چې هغه پاکي سي فاذا تطهرن کله چې هغه شپاکي سي فاتوهن تاسو راتګو کې هغه لره من حيث امركم الله دا هغه ځای نه چې الله درته امر کړی دی ان الله یقینا الله عز وجل يحب خوشوي التوابين توبک شونکي ويحب المتطهرين او خوشوي هغه کسان چې ځان پاک ساتي مطهرین دانو نسم حکم دی د حیض په حالت کې د صحبت په ارتباط باندې د دې آیاتو شان نزول علماء دا بیان کړی دي چې يهودانو کې دا تفریط او په بوجوسیانو او مشرکانو کې په دې دروسو کې دا عادت وو چې کله به کوم نشزه ته حیض راغلی ماهانه مریضي به ورته راغله نو دوی به بیا د هغې سره تعلق نه ساتي ډوډۍ نو سره خوړل یو ځای حتی ځینو به د کور څخه جلا یو ځای ورته جوړ کړي د حیض په ایامو کې به دا هلته اوسېدله او په نصاراو کې بیا دا عادت وو چې هغوی بیا د حیض په حالت کې جماع هم کول نو صحابه کرامو د دغه په ارتباط د نبی کریم علیه السلام ته پوښتنه وکړه چې موږ ته څه کول پکار نه نو دا آیاتونه نازل شو چې د حیض په حالت کې د صحبت څخه ځان ساتي ځکه دا نجاست دی البته نور تعلق سره ساتلای شي خوراک شاک دوی سره خوري خوراک سره کوي او سره اوسېدلای شي د دې جواز تا ويسألونك دوی ستاسو څخه سوال کوي عن المحيض
محیز دلته په معنا باندې د حیز دی، یعنی د حیز په حالت کې د صحبت په ارتباط چې موږ باید څه وکړو. قل ورته وایه ای پیغمبر علیه السلام هو اذن، دا د حیز حالت دا د نجاست حالت دی. وای دا د وجود اتر ټولو خرابه وینه ده چې خیره وسره ګډه ده د انسان د وجود. دا په اصل کې فرحم کې جمع کیږي چې کله بیا نطفه نه اولاد نه نو الته بیا فرحم کې نه جمع کیږي، د باندې وزي د اړې میاشتې په اخر کې یا په شروع کې. فاعتزلوا النساء، نو تاسو په دغه حالت کې ځان وساتي، اعتزال وکي پر بغل سي النساء د شذو سه فی المحیض، د حیض په حالت کې. د حیض په حالت کې نو تاسو بیا د دوی سره صحبت مکوي، البته نور تعلق جائز دی. ولا تقربوهن، او تاسو مور نږدې کېږي، یعنی په دغه حالت کې حتی یطهرن ترڅو چې هغوی پاکیږي. فاذا تطهرن، کله چې هغوی ښه پاکې سوې د ناپاکۍ څخه، یعنی شبهه هم پاته نسوله. فاتوهن، نو تاسو راتګ وکړئ هغوی لره، مطلب دا چې صحبت سره وکړئ. من حیث امرکم الله، د کوم ځای نه چې امرکم الله، الله عز وجل تاسو ته امر کړی دی. چې څنګه الله درته امر کړی دی نو تاسو په هغه طریقه باندې صحبت وکړئ. ان الله یقینا الله عز وجل يحب خوشوي التوابین، توبه کښونکي. یعنی کچېرې د غلبې شهوت په وجه د کوم چاته په سهو او خطا د حیث په حالت کې چې صحبت وشي او بیا توبه وکړي، نو الله دغه توبه کښونکي خوشوي. ويحب المتطهرین، او محبت کوي د هغه کسانو سره چې پاکي حاصلونکي وي، چې په حالت د حیض کې د صحبت څخه ځان ساتي او د نور منهیاتو څخه هم ځان ساتي. اوس دا مسله د دې څخه راوتل چې د حیض په حالت کې جماع دا حرامه ده. البته کچیر یو څوک د حیض په حالت کې جماع وکي نو په دې وجه باندې طلاق نه واقع کیږي، لیکن دا جرم دی، ګناه ده. په شروع کې هم ګناه ده، په آخر کې هم ګناه ده. خو فقهاو په دې ارتباط باندې دا مسله نقل کړې ده که یو سړی په غلبې شهوت کې په خطا کې د حیض په حالت کې صحبت وکړي نو د دې کفاره بس دا ده چې توبه دی وکړي، کلکه توبه دی وکړي او څه خیرات دی هم وکړي. هغه د خیرات اندازه نه ده معلومه، حدیثو کې 1 درهم او یا تر درهم کم اندازه شودل شوی ده. بل مسله دلته دا جن راوتل چې ولا تقربوهن حتى يطهرن، چې ترڅو پرې دوی پاک شوي نه تر هغه وخت تاسو د دې سره صحبت مکوئ. فاذا تطهرن، ګور یو لازمی باب دی، طهر يطهر، او یو متعدی باب دی، طهر يطهر تطهیر دی. نو فاذا تطهرن، کله چې هغوی پاک شي. نو زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی د دې دواړو لفظو تر مابین یو واجب تطبیق کړي. دا تطبیق ډیر بهترین تطبیق دی. نو تطبیق دا دی چې زموږ د امام صاحب په مذهب کې د حیض اقل مده دا 3 ورځې ده او اکثره مده یې 10 ورځې ده. نو تر هغه وخت مور نږدې کېږي تر څو چې پاک شوي نه. ګوره دلته دا د ښه پاکېدو کلمه نه راغلې، وای دا په هغه صورت کې چې کله د 10 ورځو اندازه د حیض پوره شي، یعنی کله 10 ورځې د حیض پوره شوې که په دغه وخت کې بل فرض دغه ښځه غسل لا هم ونه کې خاوند سره صحبت وکړي نو دا جائز دی، پروا نه لري. او چې بیا وایي فاذا تطهرن، د دې څه بیا مراد دغه 3 ورځې، یعنی که د دې ښځې حیض 3 ورځې وو اقل مده نو بیا در غسل وروسته د جماع جائز ده، د غسل څخه مخکې جائز نه ده. د دې دواړو آیاتو د الفاظو مقصد یې بیان کړي. او بل فاتوهن من حيث امركم الله، الله عز وجل په دې کې انتهایی زیات د ادب کلمات کارولې دي چې تاسو ته د دې اجازه دی چې هغوی ته راتګ وکړي د کوم ځای چې الله درته امر کړي. د جماع الفاظ صراحتا نه دي ذکر کړي، ځکه چې د الله تعالی دا کلام و خلقو ته د دې ترغیب ورکړي چې دغه سي مسائل واضح بیانول
د الفاظ نمونه اخیستل دا ادب نه دی. قران کریم د دې یادونه نه کوي. دا چې ځینې کسان یې یادوي هغه خوران پر قرآنی او فقهي اصطلاحات پوسوي نه دي. او من حيث امركم الله، د کوم ځای چې الله درته امر کړی ور تاسو راتګ وکي، نو د راتګ کلمه د ادب ډکه کلمه ده. او بل دا چې د کوم ځای الله درته امر کړی دی مطلب دا چې د جما خپل محل ستا د شاده خوا د لوط علی السلام د قوم عمل دا مکوي، دا حرام دی. نو دلته من حيث امركم الله کلمه استعمال کړل په دې باندې سړی پوس. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. او یو بل مسله د اصول مسله ده، هغه دا ده چې هر کله یو شی روای بیا منع سي او بیا بیرته رواش، نو دغه منع څخه مخکې چې څنګه امر وو څنګه حالت وو د منع څخه ورسته ک بیا رواس هغه حالت دی. نو مخکې خو په عام حالاتو کې پر سړی باندې د کوروالا سره جما کول فرض نه و چې خامخا به صحبت کوي. دا صحبت کول دا نه ور باندې فرض، یعنی که افلاوسی بیا نه واستکل بیا د حیض په حالت کې منع راغله، بیا چې ورسته الله تعالی فرمایي چې فاذا تطهرن فاتوهن، دا امر دی. نو دا فاتوهن څه دا معنا نه ده چې بس پر دې سړی باندې دا د فرض ده واجب ده چې فوران به صحبت کوي. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، دا د اصول او مسله وک مسر باندې خلاصوي نه پروا نه لري. مطلب دا چې امر مخک تر نه چې څنګه یې ورسته تر نه ما غسدي، کمخک تر نه د وجوب د فاره او ورسته تر نه د وجوب د فاره نه، کمخک تر نه د استحباب د فاره او ورستم د استحباب د فاره دي. په دغه اعتبار باندې نو چون کې مخک تر نه صحبت مباح او ورسته تر نه هم صحبت مباح دي. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم ستاسو شذي حرث لكم ستاسو دفار کشدي، فاتوا حرثكم راتق وكي خبل کشتا أن شئتم څنګه چې مو خوشوي، وقدموا او مخکي لأنفسكم دخلوا ځانو دفار، واتقوا الله د الله عز وجل څخه وبېریږي، وعلموا فوسي انکم ملاقوه چې یقینا تاسو ملاقوه د الله عز وجل سره ملاقات کوي. وبشر المؤمنین او زیری ورکا مؤمنانو لرا. نساؤکم ستاسو شدی په حالت کې د طهر چې کله تاسو ته اجازت وسو شرائط پر ځای سول. حرث لکم ستاسو د پاره کشدي، یعنی لکه کشدا سیدی چې نطفه په هغه کې تخم دی او اولاد حاصل دی، لکه د کشته چې هم دا حاصلات راځي. فاتو حرثکم نو تاسو راتګ وکي خپل کشت لره ان شئتم څنګه چې تاسو خوشوي، ان په معنا د کیف دی، څنګه چې تاسو خوشي، یعنی قائما وقاعدا مستجعا. وقدموا او تاسو وړاندې کی، وقدموا او تاسو وړاندې کی، یعنی دغه صحبت په لذت کې دومره مشغوله کیږي چې د آخرت د تقهیر سي، بلکې وقدموا تاسو وړاندې کی لانفسکم د خپل ځانو د پاره صالحه اعمال واستوي. واتقوا الله د الله عز وجل څخه وبېریږي، په دغه حالت کې هم د شرعي اصولو پابندي کوي. واعلموا فوسي انکم چې یقینا تاسو ملاقوه د الله عز وجل سره ملاقات کوون کیاس، د الله سره ملاقات کوي. د دې آیاتو په شان نزول کې هم علماو مفسرینو دا خبره را نقل کړي چې يهودانو د شاده خواڅخه صحبت چې د مخ په طرف کې وسی، د شاده خواڅخه دغه سي عمل ادابلی چې دا اولاد بیا چپک پیدا کیږي، سترګې کېږي. نو داغه په ارتباط باندې دا آیاتونه نازل شوله چې دا ستاسو کوروالا دا ستاسو کښ دی. کښت د انسان ته اجازت شته چې د کم طرف راشي، خو د کښت محل ته برازي، دا هر طرف سره راځي محل ته د کښت برازي. نو دا جائز ده، راتک په هر صورت باندې جائز ده او دا د بشریت خلاف کار نه دی. وبشر المؤمنین او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیر ورکا المؤمنین مؤمنان لرا، یعنی چې دوی ته په آخرت کې هم د دې اصول په مراعات باندې
الله عزوجل ثواب ورکوي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا او تاسو مگرزوي الله د الله عزوجل نم عرضة هدف او ډال لأيمانكم د خپل قسمونو د فاره ان تبروا چې تاسو نیکی و نکړي وتتقوا او تاسو تقوا اختیار نکړي وتصلحوا او تاسو صلح و نکړي بین الناس د خلکو تر مابین والله سميع عليم. یقینا الله عزوجل سميع فرع اوریدون کی دی علیم فرع علم لرون کی دی. د دې آیاتو شان نزول دادی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر کوروالا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې کله د زنا تهمت منافقانو ولګوي نو پاغوي کې ځینې مؤمنان هم د منافقانو د دې خبرو څخه متاثر و په دې خبره کې وسره شامل شوی و چې پاغوي کې یو حضرت مستح رضی الله عنه بهترین صحابي و او په دې کې سوچ نو کړی په دې غلطي کې واقع شوی او دا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه د امزیو. نو په دې خاطر باندې چې کله الله تعالی د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ام المؤمنین براءت اعلان کی او سورۃ احزاب کی تقریبا 2 رکوع د هغه په ارتباط د هغه د پاکی په ارتباط نازلی شوه. نو ابوبکر رضی الله عنه پر مستح رضی الله عنه باندې دغه چې د کومک په خواو سره کاوه هغه کومک بند کی او قسم یې واغستی چې بیا به زه ستا سره کومک نکوم. هغه غریب او یو بل صحابي چې عبدالرحمن ابن رواحه نومې دی. عبدالرحمن ابن رواحه خور دا بشیر ابن نعمان په نکاح بیا بشیر ابن نعمان هغه ته طلاق ورکړي. د طلاق ورسته بیا هغه پیغام د نکاح راواسته وی چې نکاح سره وکړي. عبدالرحمن ابن رواحه هغه منع کړ او قسم یې واغستی چې بیا به نکاح نه کیږي. نو دا آیاتونه نازل شو چې یو کار د خیر کار وي نو تاسو د الله تعالی نوم دا خیر د کار د فارس پر مگر زوی چې د الله تعالی په نامه باندې د خیر د کار ځان منع کوي بلکې تاسو د الله تعالی د نامه احترام وکړي د خیر د کارو څخه ځان منع کوي. مطلب دا دی چې د خیر د کار د فار قسم ماخي کوم بل فرض د خیر پر کار باندې قسم واغستی چې په الله قسم لانه کار باندې کوم هغه کار د خیر کار وي. لکه ابوبکر رضی الله عنه ته دا د خیر کار و چې د هغه سره کومک کړی وای دا خدای غلطي و الله تعالی معاف کړ نور نو باید سړی زیدو سره ونه کی او یادا چې هغه په خواني خاون بیرته د نکاح رجوع کړي نو دا خو خیر د دې شې د پاره د دې چې د بل چا سره بیا نکاح کی. نو عبدالرحمن ابن رواحه تم د دې اجازت نسته چې دا منع کی. یعنی تر قیامت پورې د تمام انسانانو د پاره دا حکم وضع سو چې د خیر د کار څخه ځان په قسم مرا ګرځوي. کوم بل فرض قسم واغستی نو هغه د خیر کار وکي خو د خپل قسم بیا کفاره ورکي. حدیث کې هم راځي چې چا کا قسم واغستی د خیر پر یو عمل باندې مثلا جزب د خپل پلار سره خبرې نه کوم مثلا زب مسجد ته نظم العیاذ بالله نو د دې قسم په وجه باندې دای په دې ګناګار کیږي بلکې وای دی هغه کار وکي د خیر کار دی وکي خو بیا د خپل قسم کفاره ورکي. نو شلم حکم دی د نیکو کارو څخه د قسم په وجه ځانونه ممنع کوي. ولا تجعلوا الله تاسو مگرزوي دا شلم حکم دی تاسو مگرزوي الله د الله سبحانه و تعالی نم عرضه هدف او سپر ډال مگرزوي لایمانکم د خپل قسمونو د فاره الله تعالی ډال مگرزوي ان تبروا دلته لام جلالین او نور مفسرین لیکي چې دلته لا دا لا ناهیه یا لا نافیه دا حذف شوی دی. اصل عبارت دا دی الله تبروا والا تتقوا والا تصلحوا یا عن تبروا وعن تتقوا وعن تصلحوا. نو چون کې ان پر داخل دی بار دا په اسم باندې بدلیږي ان خو بیا حرف جاره دی پر اسم داخلي دایس نو دا بیا اسم تعویلی کیږي چې تاسو نیکی و نکړي او تاسو تقوا و نکړي او تصلحوا او تاسو اصلاح را نه ولي بین الناس د خلق تر ما بین
یعنی دا مکوي چې د الله تعالی نوم واخلي قسم واخلي چې زبر د پلانې نیک کار نه کوم بلکې نیک کار وکي او د خپل قسم کفاره ورکي والله عز وجل سميع اوریدونکی دی نو تاسو د خپل خبرو په وخت کې د خپل ژبه کنټرول کوي علیم کامل علم لرونکی دی نو تاسو د زړه په خیالات او کیفیت هم خبر دی نو فکر کوي چې غلط خیالات پیدا نکړي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله نرانی ستاسو الله عز وجل باللغو فلغو سر في ايمانكم ستاسو په قسمونو کې ولكن يؤاخذكم لكن نستاسو الله عز وجل بما كسبت قلوبكم فهغه باندې کسبت چې اراده یې کړې وي قلوبکم استاسو زړونو والله علی عز وجل غفور فرا بخشون کې دی حلیم فرا حلم او مهلت لرون کې او مهلت ورکون کې دی دا د ابواب البر څخه اتوشتم حکم دی په ارتباط باندې د قسمونو تاسو ګوري قسمونه دا پر درې قسمه باندې او د هر حکم هر قسمه جلا ځان ته حکم دی قسمونه درې دي یو یمین لغو بولی په عربي کې یمین لغو دا هغه قسم ته وای چې سړی یې په تیر زمانه کې د یو کار په ارتباط چې هغه نوي سوی دای قسم واخی چې سوی دی خود د په ګمان دادی چې سوی دی یعنی د په قصد او اراده کې د دروغجن نه ولو که هغه کار په حقیقت کې نه سوی یا دا چې هغه کار په حقیقت کې سوی دی دای قسم واخی چې نه دی سوی خود د په عقیده دادی چې نه دی سوی او هغه سوی دی نو کچيري په دغه نیت باندې سړی په تیر زمانه کې پر یو سوي شي قسم واخی چې نه دی سوی او یا پر یو نکړل سوي شي باندې قسم واخی چې سوی دی خود د عقیده داوی چې داسې دی یعنی د خپل عقیده مطابق دغه توای یمین لغوه او یا مثلا عام تور یو سړی پر یو شی باندې قسم اخی چې دا به زه نه کوم چې دا کار ما نه دی کړی د دې یقین وی چې نه دی کړی په غلطی کې ژبه پر دی واوړي چې د کړی او یا دغه کار د مثال په توګه د کړی دی دی وس دا وایي چې ما کړی دی په غلطی کې د څه ویل چې نه مې دی کړی قسم ور باندې واخ نو دغه دا دعا دریم فعام کلماتو کې سړی خبرې کوي یو چا د پښتنه وایي کې بلانې چیرې دی دی ورته وایي والله که انو دا والله دا قسم دی قسم موږ غلط وسوای ولا یوای نو دا قسمونه دا قسمونه ایمانی لغو بولی دیته یمین لغو وای د یمین لغو حکم دادی چې پر دې باندې ګناه نشته یعنی الله تعالی سړی ته سزا نه ورکي یو خدا چې اول سر خدا د قصد او اراده خدا د چوي دی هغه نه دی سوی یاد دا ویل چې نه دی سوی په خله جنې اویل سول چې سوی دی نو د قصد او اراده د درواغ نه د اول سره چې د اول سره قصد او اراده د درواغ نه ده نو په دې خاطر باندې پر دغه قسم الله دې نه رانیش او کفاره مر باندې نشته لیکن دا یاد ساتي په یمین لغو کې تیر زمانہ او یا وسنی حالت معتبر پر روانه زمانه کې یمین لغو نشي کېدای دا خبره یاد ساتي په تیر زمانه کې دای پر یو شی باندې قسم واخلي او یا په حال زمانه کې دای عام طور کلمات کاروي لکه د عرب چې قسم ډیر یادي والله لا والله دا کلمات دي کاری پر دې کفارم نشته مؤاخذم نشته البته علما وايي چې تجربه ده چې د ډیرو قسمو اخستون کې کس چې قسمونه اخی ډیر د رزق د تنګي او به برکتی سره مخامخ کیږي ځکه دا یو قسم د الله د نامه به احترامي ده چې ارګړې سړی پر عرش باندې اخ د ځینو کسانو دا عادت یې دا قسمونه ډیر اخی دا ش صفت نه دي دوم قسم یمین غموس دی غموس یمین غموس دا خطرناک قسم دی هغه دا دی چې په تیر زمانه کې یو کار سوی دی ستا یقین دی چې سوی دی او ته قسم ور باندې اخی چې نه دی سوی یا په تیر زمانه کې تا یو کار نه دی کړی او ته یقینم لري چې نه دی کړی قسم ور باندې اخی چې په الله دې می قسم چې دا ما کړی
دا یمین غموس دا د درواغ قسم. ځکه د درواغ قصد او اراده سوی ده دلته. نو چې کله د درواغ قصد او اراده سوی ده پر دې قسم باندې مؤاخذه کیږي. الله عزوجل سره رانیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي الکبائر الاشراک بالله. کبائر لوی ګناهونه چې دي الاشراک بالله د الله عزوجل سره شرک کول، وقتل النفس او د یو نفس قتلول دي، وعقوق الوالدین د مور پلار نه فرمانی ده، ويمين الغموس او د درواغو قسم اخیستل. یعنی د درواغو قسم اخیستل د لوی کبیره ګناهونو څخه دي. لکه د مور پلار نه فرمانی چې څونه کبیره ګناه ده، شرک چې څونه کبیره ګناه ده، او قتل د یو نفس بلا حق چې څومره کبیره ګناه ده، دا د درواغو قسم اخیستل دومره کبیره ګناه ده. دا منع ده. نو د دې حکم به دا دی چې د آخرت په اعتبار خو سزا لري، لیکن د دنیا په اعتبار باندې کفاره ور باندې نشته، کفاره نشته. دا دوم قسم. دریم بیا یمین منعقده دی. یمین منعقده دا هغه قسم توای چې یو سړی د رواني زمانه د پاره پر روانه زمانه کې د یو کار پر کولو باندې عزم وکي چې په الله دې می قسم وي دا کار به زکوم، او یا د یو کار پر نه کولو باندې عزم وکي چې په الله دې می قسم وي دا کار به نه کوم، دې ته یمین منعقده ویل کیږي. دغه یمین منعقده حکم دادی چې کدا سړی په خپل قسم باندې وختي نه وکي خو لاړ خبر اخلاص کیا کار وکي او قسم دا قستی و چې نه کوم وکي، یا قسم واخستی او پر دې باندې چې کوم وی نه کوي، په دغه اعتبار باندې دغه سړی حنیس بلل کیږي. حنیس چې کله دی حنیس سو نو په دې خاطر پر د باندې کفاره د یمین دا فرض ده چې دای په کفاره د یمین ورکی. هغه کفاره د یمین نو 3 ورځې روزه یا لس مسکینانو ته کالی ورکول او یا ډوډۍ ورکول. وس ګوري په یمین منعقده کې درې مسائل دي. دا تاسو یاد ساتئ دا همیشه لپاره. کسړی پر روا کار باندې قسم واغستی دا خو پروا نه لري، روا دي. مثلا دا ویل چې زب پلاني ځای ته نظم، دا پلاني ځای ته نتل خو روا دي د لپاره قسم ور باندې واغستی کولاړي قسم ور باندې او پر مباح کار باندې قسم اخستل دیاو په دې باندې دا قسم منعقد کیږي. پر ناروا کار قسم واغستی په الله قسم دا کار به نه کوم، دا کار به کوم او هغه دی ناروا نه کولې پر د باندې فرض دی، خو د قسم ور باندې واغستی چې زبې کوم په دې قسم کې هم دی حنیس کیږي. یعنی پر د باندې اوس دوه امر دي. یو دا چې په دې قسم کې بزان حنیس کوي دا کار به نه کوي، خو قسم پر د باندې اوړي. دا خبره یاد ساتي، قسم ور باندې اوړي، قسم ور باندې واوښتي کفاره ورکي، هغه کار خو نه کوي، هغه حرام دی. کای هغه کار وکي العیاذ بالله قسم ور باندې و نه وشتي، لیکن دا کار کول په واده ګناهګار دي. ګوري دا بل مسله. بل مسله دا د یو سړی را ولاړ سو پر یو ناممکن شی قسم واخستي چې عام طور هغه کار امکان نه لري، پر دې قسم واخستي چې بالا دې می قسم یې اسمان ته بخېږي، دا قسم په دا سړی باندې اوړي. ځکه فقها وای په دنیا کې چې هر شی دا د امکان نه دی وتلی چې ودی نشي. ممکنه ده الله تعالی د کرامت په وجه چاته د دې توفیق ورکړي چې اسمان ته وخیږي، نو دای د دې په وجه باندې حنیس ګرځي قسم ور باندې اخستل کیږي. که قسم واخستي کفاره به ورکړي، اسمان ته خو نه شي کتل عادتا، خو د دې قسم په وجه د حنیس کیږي کفاره به ورکړي، قسم یې مات. بل مسله دا ده چې عموما ځینې شیان په عرف کې معتبر دي. په قسمو کې دا یاد ساتي، په قسمو کې عرف معتبر دي. یعنی په عام اصطلاح کې چې څنګه د خلکو اصطلاح ده، هغه اصطلاح په قسم کې معتبر ده. په قسم کې د قسم هغه الفاظ معتبر نه دي، الا دا کې د قسم د اخستلو په وخت کې نیت کړیو بیا خو د نیت معتبر دي، او کې نیت نو کړی نو بیا عام اصطلاح معتبر ده. ګورې زه مثال درته وایم. یو سړی وای په الله دې می قسم د دې درخت څخه به خوراک نه کوم، نو د دې درخت څخه خوراک دا نه دی مراد چې د دې درخت شاخونه نه خورم، دا مراد دی چې د دې درخت میوه نه خورم.
کله د دې درخت شاخونه وخړل نه حنس کیږي دا خبره یاد ساتئ ځکه چې عام عرف دا نه دی چې خلک درخت خوري عام عرف دا دی چې د درخت میوه خوري نو کدی را ولاړ څه د دې درخت شاخو ته خلو ورواچول خړلې نو په دې باندې نه حنس کیږي یا قسم واخلي چې په الله دې می قسم د پلانې په کور کې به قدم نه ایږدم نو اوس د دې معنا دا نه ده چې قدم باندې ایږدم د دې معنا دا ده چې داغه کور ته باندې ورځم نو که ورلی نور را وتلی او قدم ال تکشې شو دی نه حنس کیږي خو که کور ته ور داخل څو حنس کیږي ځکه د داخلي دل غرض دی اوس نو دغه سړی چې په دې کور کې اوسېږي کدا کور د خپل وي کدا د کرایې کور وي کدا د ګروي کور وي کدا یو چا په عاریت ورکړي په مسایتو پکې اوسېږي په هر لحاظ باندې د حنس کیږي معنا د دین و دا نه ده چې کدی د کور مالک کو نو زما دانت د پلانې په کور کې به قدم نه یږدم یعنی دا چې د اوس پکې اوسېږي دغه غرض دی اوس کچيري هم دغه قسم واغستي د دې یو کور خالی ولاړو دی الته ور داخل څو قسم نور باندې اوړي ځکه چې قسمونو بنا دا پر عرف باندې د پر اصطلاح باندې ما خبره خو سر خلاص البته که د نیت د قسم په وخت کې کړیو چې زمان دا د قسم د اخستلو په وخت کې دا نیت کړیو چې زما دا قسم دی چې په الله قسم د دې درخت څخه خوراک نه کوم دغه حقيقي خوراک امرادو یا د پلاني کور ته نور داخليږم قدم نه ایږدم حقيقي قدم امرادو یا د پلاني کور ته نور داخليږم د هغه ملکی کور امرادو د کرایي و دا کور نو امراد د قسم د اخستلو په وخت کې دا نیت بیا د نیت معتبر دی کنه د قسم اصل بنا پر عرف باندې ده په دې کې نه یو بل مسله راووت چې کچیر یو سړی دا قسم واغستی چې په الله دې می قسم وی چې زبر د پلاني سره خبرې نه کوم بیا د مرګ وروسته خبرې وسره وکړي نو دا سړی نه حنس کیر ولو کزمر د علما او رائے ده چې مړی اوري خو ستا خبرې واورېدل لیکن په عرف کې چون کې د مړی سره خبرې نه کیږي نو په دې واجبانی حنس نه بلل کیږي نو لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم نو تاسو نرانی سي الله عزوجل باللغو فلغو سره یعنی په یمین لغو سره فی ایمانکم تاسو په قسمونو کې یعنی دا سوچ تاسو درواغ او آیاس خود درواغ او قصد او اراده مو نه وکړي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن رانی سي تاسو الله عزوجل بما فاغ کسبت چې کسب کړی وي چې قصد او اراده کړی وي قلوبکم تاسو زړونو یعنی تاسو الله تعالی رانی سي مطلب دا ک یمین غموس وو کفاره خنست په آخرت کې مرانی سي او ک یمین دغه منعقده هغه خو نو داري چې کفاره در باندې لازمه ده نو دلته د اول څخه چې باللغوی څمراد هغه یمینی لغو دی چې ما درته ویله چې په 13 زمانه کې پر یو کار باندې تقسم واقع چې دا نه ریسوي او ستا یقینم دا وی چې نه ریسوي هغه سوي نو په دې مو الله نه رانیسي نو د دې څه دغه اول مراد ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم د دې څه به مراد د یمینی غموس دی چې الله تعالی مو پر هغه باندې رانیسي یعنی د آخرت سزا درکړي چې تاسو په قصد او اراده سره دا واسدا کار مان نه کړی او هغه تا کړی او قصد او اراده دي نه او په علم هم په لري چې و دا ما کړی او توای نه می کړی او یاد مثلا نه کړی توای کړی والله غفور حلیم والله الا عز وجل غفور پر بخښون کی دي چې پر دغه سی به هدا قسمونو مو بیا هم نرانی سی معافی درته کوي حلیم پر بردبارا او حلیم ذاتی چې پر دغه سي د درواغو پر قسمونو مهلت درکې فورا سزا نه درکې للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذین دعا کسانو د پاره یولون چې الا کوي من نسائهم د خپل شذ سره تربص 4 اشهر مهلت دی ځان را بندول دی 4 اشهر سلور میاشتي فإن فاءوا کدی رجوع وکړه فإن الله غفور رحیم نو یقینا الله عزوجل پر بخښون کی او پر مهربان دی وإن عزموا او کچیر دی قصد او اراده درلود لا الطلاق د طلاق فإن الله یقینا الله عزوجل سميع فر اوریدون کی دی علیم فر علم لرون کی دی دا د وشتم حکم دی د ابواب البر او پدې کې بیا حکم د اله بیانې ګوري اله دې توای اله
دا دې توایي چې یو څوک دا قسم واخی چې زبا خپل کوروالا ته 4 میاشتې مسلسل نه ورنږدې کېږم. دا قسم اخیستلو ته د فقه په اصطلاح کې الا وای. الا په معنا د انکار ده، د عبادت چې سړی انکار وکړي. دغه الا چې دا 4 صورت لري. د الا 4 صورت دي. یو صورت د الا دا دی چې یو سړی دا قسم واخی چې د خپل کوروالا ته به دی نه ورنږدې کېږي بلا قید مدت تعین کې، یعنی دا وایي چې دی به د خپل کوروالا ته نه ورنږدې کېږي. په الله دې قسم وي چې دی به خپل کوروالا ته نه ورنږدې کېږي. دا یو صورت مدت معلوم نه کی، تعین د مدت ونه کی. دوم صورت دا دی قسم واخی چې په الله دې می قسم وي چې دی به 4 میاشتې مسلسل د خپل کوروالا ته نه ورنږدې کېږي. دریم صورت دا دی چې دی قسم واقع چې په الله دې د قسم وي چې خپل کوروالا ته به 4 میاشتې تر 4 میاشتو زائد نه ورنږدې کېږي. څلورم صورت دا دی چې په الله دې قسم وي چې دی به خپل کوروالا ته 3 میاشتې یا تر 4 میاشتو کم نه ورنږدې کېږي. 4 صورت تاسو په اول کې وخت تعین کړی نه دی، په دوم کې 4 میاشتې تعین کړي، په دریم کې در 4 میاشتو زیات وخت بیان کړي. په دغه درو صورتو کې حکم دادی، ما خبرې ته شم متوجه سي. په دغه درو صورتو کې حکم دادی چې کدی په 4 میاشتې کې دننه کوروالات ته د صحبت لپاره نږدې سو، نو پر دغه سړي باندې قسم واوښتي چې قسم ور باندې واوښتي کوروالا خپل کوروالا ده، البته د قسم کفاره به ورکې 3 روزې به ونیسي، یا بلس مسکینان ماړ کی، یا لباس کپڑا ورکی. او کچيري دغه قسم باندې ټینګ ودرې دی په 4 میاشتې کې دننه صحبت یې ونه کی، دا شذ پر د باندې طلاق اسوله، طلاق واقع، طلاق رالی، طلاق چرالی. اوس بلا تجدید نکاح، چې نکاح تجدید ونه کی د داغه کوروالا سره خالی پر رجوع کولو دا کوروالا د کوروالا نه کیږي، بلکې دایو تجدید د نکاح کوي. لیکن د تجدید د نکاح د پاره د شذې د بل خاون سره نکاح کول نه غواړي، بس تجدید د نکاح کفایت کوي. یعنی حلاله نه غواړي، رجعت هم کار نه کوي، خو حلالیت هم ضرورت نشته. کدا کوروالا سره راضی سول دوباره نکاح نه وکولای شي، بس خبر خلاص. او د 4م صورت دا دی چې تر 3 میاشتو یا د 4 میاشتو کم 3 میاشتې یا 2 میاشتې یادی په دې کې خبره ده د په 3 میاشتې کې صحبت یې وکي، خو قسم ور باندې واوښتي کفاره به ورکي. که ونه کې 3 میاشتې تیر سولې بیا صحبت وکي، نو شذ نه د ور باندې طلاق، قسم هم اداسو شی ور باندې نشته، دې ته الا وای. او کوم کس چې دا الا کوي هغه ته وای مولی. نو داغه مولوی دی، مولی نه دی. دا ځینې کسان دا په خط کې مولی لیکلي، رکای رات راستولي لیکلي مولی صاحب، دا مولی نه دی، دا مولوی دی. مولوی معنا مولا والا، یعنی د الله سره تعلق دی. مولی معنا اله والا چې کوروالا ته دغه څه قسم اخست. دا فرق لري، دا څه نه چې بیا تاسو ورته واس اوس کوی په معنا هم پوس ولا. په دا خط کې دا چې ورته لیکي میم ورسته واو راځي، مولا د لام څخه ورسته بیا واو راځي، لوی دا غزینو کسانو د غلامه څخه ورسته واو نه ور کړی، مولی لیکلی، دا تاوانی خبره. نو اوس دا د اله حکم الله تعالی بیانې چې للذین کسانو لرا یولون من نسائهم چې هغه اله کوي بلا قید مدت، یا د 4 میاشتو وخت بیان کې 2 یا زائد من نسائهم د خپل شذو سره، چې دغه 3 سورته پکښ راشي. پر دغه کسانو باندې تربص 4 اشهر، 4 میاشتې تربص دی، یعنی ځان براګوري ځکه د قسم اخستې دي. فإن فاؤ کچیر دوی رجوع وکړل، فاؤ یعنی را وګرځیدل، فا دا پي توای، پي رجوع میلان توای. فإن فاؤ کدوی را وګرځیدل، یعنی خپل د قسم څخه رجوع وکړل او په 4 میاشتې کې دننه صحبت وکي، نو قسم ور باندې واوښتي، کفاره به ورکي، خو نکاح نه د ماته سره. فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله عز وجل پر بخښون کی، پر مهربان دی. نکاح پر خپل ځای پاتسول،
دا چې د قسم ګناه کړي و کفاره یې ورکړل نو په کفاره یې الله ګناه معاف کړ او چې د خپل کوروالا حقوق پر ځای کړل پر خپل قسم ټینګ ونه درېدي نو په دې وجم الله په د باندې رحم کوي وان عزموا کچیر دوی عزم وکي یعنی پخته او عزم پوره کوي اراده یې وکړل چې په څلورو میاشتو کې دننه ورنږدې نو رجوع یې ونه کړل پر خپل قسم ټینګ ودرېدي نو وان عزموا الطلاق کې عزم کړي و د طلاق مطلب دا چې څلور میاشتې کې دننه صحبت ونه کوي نو طلاق واقع فإن الله نو یقینا الله عز وجل سميع فرع اوریدونکی دی یعنی په څلورو میاشتو کې چې تاسو ورنه غلاس قطعي طلاق واقع سو نو الله عز وجل فرع اوریدونکی دی دا تاسو په قسم باندې علیم فرع علم لرونکی دی چې په خپل اراده کې تاسو څنګه یاست په دې فرع علم لري په دې صورت کې طلاق واقع کیږي طلاق باین دی فرجعت باندې سر نظر ورزي خو حلاله او تجدید د نکاح د بل خاون سره نکاح دام نه غواړي بس دا کار کېدلی شي والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم درويشتم د ابواب البر د احکام څخه حکم بیانې او دا حکم بیانې د مطلقه او د رجعت والمطلقات اغشدي چې طلاق ورکړل سوی وي يتربصن دوی به انتظار کوي بانفسهن فخپل ځانو باندې 3 قروء 3 حیزه ولا يحل لهن روان دي دوی لره اندا یکتمن چپټ کی ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړی دی الله عز وجل په ارحامهن د دوی پر رحم کې ان كن کچیر دوی وی یؤمن بالله فالله سره ایمان لري والیوم الاخر د اخرت فورز ایمان لري وبعولتهن د دوی خاوندان احق زیات حقدار دي بردهن د دوی پر ردولو فی ذلک فدغه کې ان ارادو کچیر هغوی اراده درلود اصلاحا د اصلاح ولهن د دوی د فار مثل الذي په مثال د هغه دی علیهن چې پر دوی باندې دی بالمعروف په احسن طریقه وللرجال سړی لره علیهن پر دوی باندې درجه ده والله عزیز حکیم الله عز وجل غالب او د حکمت خاوند دی اوس دا مسله بیانې چې مطلقه شذ دا مطلقات 4 قسمه کیږي اول هغه شذ چې هغه ته حیز راځي حیز ورته راځي او خاوند ولري او داوی چې د هغه سره صحبت سوی وي دا 3 شرط لري خاوند والا شذوي او صحبت هم سره سوی وي یا خلوت صحیحه او حیز هم ورترازی حیز ورترازی د زوات الحیز څخه دغه شذي ته طلاق ورکړسو نو د دې شذي عیده چې د 3 حیز ده 3 حیز چې تیر سول نو دا شذ بس دا طلاق فخیږي مطلب دا چې د 3 حیز تیرېدو څخه ورسته طلاق باین ګرځي بیا تجدید د نکاح شرط کله طلاق په جریان کې چې حیز لا 3 حیز لا نه تیر سوي خاوند رجوع وکي نو دغه شذ بیرته ده لیکن و د رجوع صورت هغه وخت دی چې د طا لام قاف کلمات په خله استعمال کی یو دانه استعمال کی یا 2 دانه استعمال کی په دې صورت کې دته د اجازه ستا چې حیز لا تیر سوی نه رجوع وکي دا شذ د کوروالا سو لیکن هو تاوان یې دا وکي چې یو استعمال کړي او 2 ور پاتې سول کې 2 استعمال کړي او یو ور پاتې د دې شذ عیده 3 حیز ده حیز چې 3 حیز چې تیر سول کداغه خاوند په دې 3 حیزو کې د نن رجوع وکړله خو د کوروالا سو
کې نه وکړه رجوع یاده چې دای په خلو وای ما رجوع کړي یا د رجوع اسباب په کار واچي یعنی دواعی یا جماع کی یا د جماع دواعی او اسباب ته دا استعمال کی کای رجوع وکړه بس دا شذ د دسوه کنه طلاق با ان واقع سو دا لازمی ده چې بیا به تجدید د نکاح کی یعنی په د رجوع په صورت کې د شذ رضا نه غواړي بلا رضا د رجوع صحیح کیږي کدا درې حیز تیر سول بیا تجدید د نکاح ضروری دی البته د دریم خاون سره نکاح د دوم خاون سره نکاح کول دا نه غواړي یعنی حلاله نسته پکشي یو دا یو هغه شذ د چې خاون لري صحبت مو سره سوی خو حیز نه ورته راځي یعنی هغه د حیز ته د امید وي یا د مریضی په وجه یا د عمر د ډیروالي په وجه د هغه د پاره بیا عیده 3 میاشتې ده چې 3 میاشتې کې د نن کده رجعي طلاق ورکړ سوی او رجوع وسوله فبها کنه طلاق با ان واقع کیږي دریم صورت دا دی چې ورشده فقط نکاح تړل سوی د صحبت نه دی سوی پر هغه باندې عیده نشته طلاق ورکړ سو بس عیده ور باندې نشته او کچيري بیا خاون جنې مرسو پر داغه شذ باندې بیا عیدستا دا مسله یاد ساتي دا خورا باریکه مسله کچيري دا وعده کولو څخه مخکې طلاق ورکړل سو په هغه صورت کې عیده نشته ور باندې کای خاون مرسو جنې او دا د پلار پر کور و نو بیا په هغه صورت کې بیا عیده ور باندې ستا وای په هغه صورت کې دا د دې مړي د احترام په خاطر باندې پر دې باندې ضروری ده چې څلور میاشتې او لس شپې بناستي عیده ور باندې ضروری ده ولو که شي نه په دې بل صورت کې خو هغه ژوندۍ دي نو دا احترام ولا شي نشته دا دریم صورت څلورم صورت دا دی ک عیده ک طلاق ورکړ سو اولاد پنس یا خاوند دې وفات سو حامله په دغه صورت کې یې عیده وضع د حمل یعنی که اولاد پیدا سو بس دا عیده تیر سول د دې لپاره بیا دا جائز ده چې د بل خاوند سره نکاح وکړي او دا رجوع په دغه حالت کې دنه کوي چې کني بیا نس اوس دغه احکامات بیانې والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء هغه شدي چې طلاق ورکړل سوی وي او دغه 3 شرایط پر ځای وي خاوند صحبت سره کړی وي یا خلوت صحیحه دا تویل کیږي چې دای خپل کور والا سره یو ځای سوی وي او دغه 3 موانع نه وي موجود یو موانع بشری موانع دي بشری موانع دا چې الته یعنی زمينه برابر بل څوک نه دا بشری موانع نه وي طبيعي موانع نه وي هغه دا چې یادای سخت مریض نه وي یا کور والا سخت مریض نه وي دا نه وي دا دوا دته طبيعي موانع وای دریم شرعي موانع نه وي چې حیز نه کداغه موانع نه و او دای یو ځای سی وسره صحبت ونه کی طلاق ورکی بیا پرغه عیده ضروری ده دته وای خلوت صحیحه والمطلقات هغه چې طلاق ورکړل سوی وي دا 3 شرایط پر ځای وي خاوند صحبت یا خلوت صحیحه او سره کړی وي حیز ورته راځي آزاد او حر شذوي من زنوي يتربصن بانفسهن 3 قروء هغه به انتظار کوي را بندوي بخپل ځانونه دغه شذي 3 قروء 3 حیز یعنی تر درو حیزو تر ختمه پرې د دې عیده ده د نکاح د غیر څمن عادي د بلچا سره نکاح نسی کولای دغه تعیدت وای کمن زواغه به 2 حیز تیری ولا يحل لهن جائز ندي دوی لره روان ندي دوی لره اندا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن چې پټ کې دوی ما هغه څه خلق الله چې الله تعالی پیدا کړی دي فی ارحامهن د دوی پر رحم کې یعنی دا نه ورته راوکه اولاد پنسو هغه بم نه پټي ولیکه پټ کې خدا د عیدې سره هغه حساب غلطی او یا حیز وی نو دا بم نه پټي ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کله خدای باندې ایمان لري او د ورځ د آخرت باندې ایمان لري ځکه ایمان د دې تقاضا کوي چې دا باید پټنه کې او د الله عزوجل ثواب لري وبعولتهن احق بردهن خوندان د دوی احق زیات حقدار دي بردهن د دوی پر دیدلو فی ذلک فدغه کی یعنی دغه درجات په مدعو زمانه کې
یعنی که خاوندان په دغه وخت کې چې د عدت رسوي نه د رجوع وکي دا ډیر زیات حقدار دي ځکه چې د خپل کوروالا ده بلا تجدید نکاح هغه د کوروالا ګرځي طلاق رجعي واقع کیږي وبعولتهن او خاوندان د دې احق زیات حقدار دي بردهن د دې په دوباره را ردول خپل ځانو ته تجدید د نکاح نه غواړي فی ذلک په دغه موده د عیدی کې او دغه ته بیا رجعت وایي چې دا رجوع وکي لیکن هو په دا شرط ان ارادو اصلاحا کداوی اراده دی و چې اصلاح راشي یعنی دا طلاق ورکړی دی او څه پریشانی په واجه خو هغه پریشانی لري سي نو دوباره بیرته په حالت کې د عیدی رجوع وکي نو دا دوی ډیر حقدار دي چې دا کار وکي لیکن و اصلاح شرط ده مطلب دا که اصلاح غرض نه و فقط ماضی فراغه باندې عیده وجدول نو دا به حرام عمل دی چې طلاق ورکي بیا د هغه دوه حیز تیر سي اخیری وخت چې دا حالت نور د خلاصيږي دی بیرته رجوع وکي بیا چې رجوع وکي بیا طلاق ورکي بیا هغه درې حیز نور تیری دی بیا رجوع کوي نو دا کار چې دی دا به منع دی ځکه دا خو د هغه عیده وجدول دی او دا د هغه تنگول دی دا حرام کار ان ارادو کچیر اراده درلود له اصلاح د اصلاح اراده درلود ځکه چې اصلاح درجات دا رجعت د اصلاح د پاره کیږي او کچیر درجات څخه اصلاح نه راتل نو بیا دا کار نه کوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او دا د اصلاح حکم ځکه درکو چې لهن د شذ لره پر خپل خاوندانو باندې مثل الذي په مثال د هغه حقوق دي مثل الذي په مثال د هغه حقوق دي چې د خاوندانو دي عليهن پر دوی باندې یعنی کم حقوق چې خاوندان پر د خپل شذو باندې لري دغه شذو دغه سي حقوق دي پر د خپل خاوندانو باندې ولهن د شذو لره حقوق دي پر خپل خاوندانو مثل الذي په مثال د هغه حقوق چې د خاوندانو دي عليهن پر دوی باندې دا ټول قیودات په دې بغلو کې وسره یږدي بالمعروف په ښه طریقه په احسن طریقه باندې یعنی دوی دغه رقم دا شذي پر د خپل خاوندانو باندې حقوق لري لکه دغه شذي چې دغه خاوندان چې پر د خپل شذو باندې حقوق لري لیکن په احسن او بهتره طریقه باندې تر وس مطابق البته صرف یو خبره ده چې وللرجال نارینه ولرا علیهن پر دی باندې درجه یو درجه ده یعنی نارینه پر دوی باندې څه حقوق زیات لري هغه دا چې طلاق د نارینه په اختیار کې دی او دا د نارینه د اجازه ته بغیر نسی وتلای او نارینه بلا اجازه ته د کوروالا یو ځای شپه کوي سي ولو که وس دا نسی کېدلای نو دا په دې کې نارینه یو څه درجه پر دوی باندې لوړ لري او هغه وجه دا ده چې نوعیت د نارینه د شذ تر نوعیت هغه زیات مکلف دی یعنی نه پکای پر دا خاوند کور پر خاوند دی لباس پر خاوند دی نارینه د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي طبعا نارینه ته پر دې باندې څه درجه ورکړل شوی ده اگر چې اوس درجه د دې پر موږ لوړه ده والله عزیز حکیم الله عز وجل عزیز پر غالب دی په خپل حکم کې حاکم دی حکیم د حکمت خاوند دی صدق الله العظیم